یو ځل بیا نن سبا کې تاسو ته وایو ستړي مشي په خیر راغلی. زه یم مدثر حسین، زما سره موجود ده جناب نجبین احسن او زموږ سره زموږ چې کوم ګیسټ ده د ویری ګارجیس جناب تانیا بازی، څوک چې ایډوکیټ د اسلام آباد های کورټ کې د سره سره هغه پاکستان په سیول سوسایټي کې یو خپل نوم لري. مختلف چې کوم د زنانو د حقوق خبرې پای کې هغوی همیشه مبارزه کړې ده او دا ډېره زیاته زموږ لپاره انکریجنګ خبره ده چې شي از فرام بلوچستان او د بلوچستان یو داسې علاقې سره تعلق لري چې هلته زما په خیال په فیملی کې یو ار د فرسټ ایډوکیټ. Yeah, I am the first advocate. ها نو څنګه فیل کیږي هلته کور کې د سر څوک ارګومنټس کوي که نه او یې وکیل نه به څوک ګټي؟ بیا لږ بیریږي خو به نو خوف خو سته نه تور کوټ صحیح چې بی اوس وکیل اسوه بیا نوم هم پیدا کوي اول خو مش پرېښولی نه اوس یې پرېږده بی هر شی چې کوي. تاسو بلوچستان های کورټ کې ولې پریکټس نه کوو؟ تاسو اسلام آباد های کورټ ته راغلی. د کوټې دی ماحول دی نه هلته چې څلور کسان کښېني خالي مېرمنې ډسکس کوي. د کوټې خلک دونې سیولایز نه دي سپیشلي دا کلي چې کوټوال به دا اوفینسیو واولي وادي ورې په دې خو زه وایم نو دا خو یو فیکټ دی نه سپیشلي رولر ایریاز چې دي هلته دا کلي ملي کې هلته خو د حساب که لکه بلوچستان 70% یوت بېروزګاره دی نو هغه چې کښېني مېرمنې ډسکس کوي پلانې خور دی د پلانې مور دی د پلانې لور دی د پلانې روزګار نشته. سوشل میډیا خلک ډسکس کوي هغوی ظاهره د خپلو نه بیا وځي بیا هغه زنانه بیا هغه خلک نو هلته دا غیبت سیسټم ډېر زیات دی. دا نو زما ورونو ویلې چې ته به دارنګه سوټډ بوټډ ځې بیا د کوټې خلک بیا دونې نیګیټیو او کنزرویټیو خلک دا خو به سبا خبرې کوي نو دا یو ریزن و. زما خپل فیملی چې ده کنزرویټیو نه ده زما څه یعنی دونې زما چاچیانې هلته ډرایوینګ کوي موږ د کور شي ډرایوینګ کوي لیکن ته خو د نور منټالیټي نه سې بدلوی ته به ځان بدلوی ته به ځان بدلوی ته به هغه ځای پرېږدې هجرت به کوې چیرې چې به ستا پسې ده. او دا یو ډېر غټ میسج دی هغه جنکو دپاره هغه زنانو دپاره چې هغوی څه کول غواړي. ګوره هغوی د ماحول یا د هغه ځي د چې کوم د خلکو بیهیویر دی هغې د وجې نه خپل پروفیشن پرې نه ښودلو یا هغې دا نه ویل چې بس ما وبېلله پرېږدوه بس ما به واده کي زه به بیا چې دی کور به ساتم بچي به مې دا وغه هغې خپل پروفیشن دپاره دومره غټ ریسک واخیستو دلته راتلل دلته سیټ کېدل اسان کار خو نه دی. او زه چې کوټې ته لاړه سم زه شوم دوی به سیویلایز سوي دوی چې به دا کنزرویټیو مایند به بدل سوي هغه نور لس کاله شاته تللي هغه نور ته به ډپریشن کې لاړ سي چې دا خو سیویلایزیشن نسته تعلیم ایجوکیشن نسته یوه یونیورسټي د هغه هم شپږ میاشته بنده ده فنډ نسته بجټ نسته ټیچرز پیسې نسته لیکچررز نو ستا ډونټ یو تھنک چې سرفراز بوکټي په وجه باندې به اوس بلوچستان ګورنمنټ کې څه چینجز راشي ځکه چې نو سرفراز بوکټي خو پچھلے 20 سال سے د حکومت کې دی نو د څه وکړل هیڅ څوک هیڅ سم نسی کولای دا دونی غاټه صوبه د یوه یونیورسيټي ده هغه بنده ده. تاسو چې کله بلوچستان دلته درنې شورکا راغلو میسنګ پرسن کیس کې یو ور ویری اکټیو تاسو هغې پوره سپورټ هم کوو نو ډونټ یو تھنک چیرې د بلوچستان د تربت او د خوزدار او د ګوادر نه جینکۍ راوځي او دلته احتجاج کوي دا خو ستاسو خبره کنټرډکټ کوي چې دومره اسان نه دی که نه دومره اسان خبره نه ده. هغه سوسونه سلوک وسون تا وکتل دلته چې دوی ولې کیمپس کې اوسېدلې بچیان هم ورسره وې یو فیسلټي نه وه ورسره او هغه ټایم یخ هم ډېر سخت یخ بلکل ډېر سخت لیکن ناستې ولې بلوچستان خلک بیا دا چې ښه دي سټرانګ دی لږ اصل دا د تانیا خبره 110% صحیح ده چې بلوچستان د پاکستان ټولو کې غټه صوبه ده 50% او بیا 76 ایئرز پس هم چې مونږ ګورو نو هغه چې د کم وخت د تحریک پاکستان نه پس کم حالات وو هغې 10% 15% هلته چې کم چینج راغلی دی او په هغې کې دا غزي د علاقایي خلکو ټولو کې غټ لاس دی چې دا خلک ایجوکیټ شي دا به دې ځینې لاړ شي زمونږ هغه میران او بیا چې کم غټ خلک دي چې کم هم کاسټ دي هلته نو هغوی به بیا په چا باندې رول کوي نو دا څیزونه خو ظاهره د هر یو صوبه کې چېرته نه چېرته موجود دي خو بلوچستان زیاته بوکټي سرفراز بوکټي چې په کم ډېره بوکټي سه دی هلته سکول نسته ګیس نسته چیرې چې ګیس پر پاکستان ته ځي د ده په کلي کې ګیس او سکول نسته یو سکول هم نسته نو دا چا د ده قصور دی. صحیح تاسو جی میم پلیز زه هم دا خفګان خبرې پرېږدو تانیا نه دا پوښتنه کوو چې تانیا څه نور فردر څه د ژوند چینج کېدو څه واده ماده څه لکه که نه څه انویټیشن انتظار دا سوال که ما کوو نو خلکو به وایي چېرې نه وه پکار خله چې تاسو وکړو چې ما ته د تانیا جي د انټینشنز پته ولګي یاره چې مونږ چې دې لوک کې خو مونږ وکتلې مونږ د های کورټ پر د وکالت په کپړو کې وکتلې خو چې اوس نو میچ نه پیدا کېږي دا خبره ټیک ده او میچ خپل میچ خو به هله پیدا شي چې تاسو خپل رایټ طرف ته وګورئ نه لیفت رائټ زما مطلب دا لیفت رائټ دلته ما داسې خبره کوله خو ونې یارې نشم کولی نه دي کول پکار زما پکار
خدا د زه پدې کې بچ دې clue ما ورکو. مدثر بم دا مدثر واده نه دی کړی نه مدثر خو لوی بچی ماشاءالله پروډوسر سے دا بیان حذف کړي دا بلکې د سٹار پلس ډرامو په شان بیا بیا چلول نه आवाज میوټ کړئ مېم چې کله خبرې کوي نو بی پی لګوي او نه لکه ما ویل مدثر خو لاوړو کې بچی دی دا خبره yes 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 this is the breaking news خو نه ستا چې کوم سټانډرډز دي لکه هغه لکه خو راته وایي کنه چې خوش شکل وي داسې وي داسې وي ویل سیټلډ دی اوکې ټولو کې مخکې چې ویل سیټل ویل سیټلډ په ډالرو کې انکمي او ډالر سم زیاته یو امبانی شمبانی د لیکن आपको फिर تاسو له کمپرمایز کولی ځکه چې د امبانی هغه یو زوی خو ماشاءالله هغه صحت نه ډېر غټو مطلب دا ری چې یاره کله پیسې نه پاکستانی ورژن امبانی پاکستانی او دا نه وي چې هغه هغه به دای را پیدا کینو صحیح صحیح دا څه ګوره چې میسج خو کنوي کول پکار پاکستانی ورژن والا امبانی خو په ون فیلډ کې اوسېږي هغه نه خو خلک چې خودکشي وکړي نور ته خو شکل هم پکار دی مې به پروپوزلز خو راځي تاسو چې ریجیکټ کوئ نو سالډ ګراوند خو به فیملی ته ښایي چې نه why I'm rejecting میچ نه کوي نه کور والا د تبدا وای چې څه کې تانیا نو ته خو اوس لکه هر یو کس څه نه څه نقص پکې راوباسي دا به څنګه چل او نو ته څو غواړې ته بچا راشي د اسمانه مال څه خبر راشي دا انتظار کوم بالکل انسان وای کنه چې ته یو ښه سوچ لري یو ښه امید لري نو تا ته هماغه څه ملاويږي امید ساته تاسو مطلب چې کله لکه خپل هغه کرایټیریا ګورئ کنه نو پای کې د پیسو نه علاوه شخصیت خو هم میټر کوي sophisticated لایک اٹھنا بیٹھنا بات کرنا هی sophisticated thank you لکه مطلب هغه خواص کټ چولی خاص سپلای دی چولی خجه سم ډوډۍ دی خوري سم ناستا ولاړ دي ټول سم ما کوالټیز ته ما کې د چیسکل ټنه د شړو باسي کنه چې بس سټوډیو ته आवाज دی یار دا زما غټه مخالف ده زستا مخالف نه هغه خیر خوایم anyways thank you ma'am thank you نه اوس به تانیا نه داخله لګ هابیز ته پوسو تانیا ظاهر د کوټ لایف چې دی هغه ډیر زیات یو داسي وي چې هر وخت نه د نورو ټینشنز هم چې دی هغه باندې کار کوي بندنه او سپیشلی ته کم پروفیشن کې ستا ګاډ فادر نه ستا یو سپورټ نه ګوره نظم پلار وکیلونه مې نیکه وکیلو نظم یو سینیئر دی یا په های کورټ کې ناس یا په سپریم کورټ کې نظم یو د سپورټ سره په دا پروفیشن کې ز ون اینڈ اونلی ام جسٹ ون وومن شو اټس ا ون وومن شو ون وومن آرمی ته ون وومن آرمی ثانک یو بالکل زموږ ستا دارنګ جنکیان نستا مېرمنې چې سینیران په های کورټ کې ناست دي جسټسان دي لیکن شاته ګرځي چیمبر مېرمنې چلی نو دغه مېرمنو ګاډ فادر ناست دي په های کورټ او په سپریم کورټ کې پاکستان کې کله موږ د لیګل فرټرنټي خبره کوو نو یو ډېر قداور لوړ شخصیت چې کوم هغه د محترمه اسما جهانگیر ځکه چې هغه نن هم ډېر زنانه چې کوم د فیلډ ته راځي اسپایر چې کوم زنانه دي هغه فانټسایز کوي چې واقعي هغه زموږ آیډیالایز ده ستاسو لپاره اسما جهانگیر څنګه وه شو زما د پاره هغه بیسیکلی هیومن رائټ اکټیویسټ و هغه په پروفیشن کې وکالت کې دونه د دې رول زیاته تر په د حقوق او زنانو د پاره زیات لکه دا وي د پاره ډیر سوشل ورک هغه د پاره ډیر زیاته کار کوي او د شيري مزاري لوري مان مزاري هغه شاید زموږ د بلوچستانو د پاره خو ډیره مخته کیږي او زه نه هم خبر چې د پبلکسټي د پاره کیږي بیک ګراوند سټوري څه ده بیک ګراوند سټوري څه ده څنګه چې دلته په اسلام آباد های کورټ کې یو کیسه سوې نه بلوچستان غا دا یو ګروپ دی د دوی غا بیا ورارسي یو پټیشن دایره کی او زه نه هم خبر دوی میډیا کوریج غواړي که دوی واقعي د زړه سره زموږ بلوچستان سره دي که دوی دي نو دوی باید یو بلوچستان ته ورسي وی ګوري حالات دوی خالی ماته سوشل میډیا پوری چې دی هغه محدود تانیا ته څومره په خپل سوشل میډیا باندې اکټیو وی لکه زه په ټویټر باندې اکټیو یم ډیر زیاته نور زما انسټا وغیرہ داسې نه هغه پرایویټ دي زما اکاونټ تاسو بیا فالو کړئ بالکل ته ماته نن آی ډی راوستو لینک راوستو تاسو ته ډی ام کوم بیا لازمي صحیح دا کم جنکه چې دا وخت مونږ ته ګوري هغه لپاره تاسو وایي چې لیګل پروفیشن کې دی لپاره څومره چانسز دي ټو ګرو او دین علاوه ظاهر خبر ده مالیاتي امپاورمنت هم دی پکې تاسو به یو کیس ډېری پیسې اخلي نو هغه لا آیا راتلل پکار دی پر پروفیشن ته دا پروفیشن ټایم ټیکینګ دی دا نه دی چې مېرمنې راغلې 2 ورځې بعد به پیسې ګټي 15 کاله د پاره دی سوچ نه وي چې پیسه ستا په دا پروفیشن کې 15 کاله پیسه نسته په دا 15 کاله بعد بیا دوی لیج ارننګ سٹارټ کوي
اور هغه میرمنې چې فاینانشلی سترانګ دي پلار د خوا یا ورونو د خوا هغه بیا زیاته په اسانۍ سروایو کولی سي هیز کمپیر ټو هغه میرمنې چې ویک دي چې فاینانشلی پیسه نه لري هغه چې دا پروفیشن ته راسي نور ایکسپلویټ سي سینیر ته لاس ایکسپلویټ سي نو وکیلان هم کیسونه وکړو چې آخر خو دوی هم کایند آف کریمینل مایند یې جوړ سي ستا زموږ په پروفیشن کې ستا انجونې ستا چې ډېر زیات سفر کوي پیسې نه یونیفارم پیسې نه اوسه اور بیا په دا پروفیشن دا نوکري خو نه ده چې تا ته تنخوا درکوي دا که هوایي کمایي ده کلاینټ رالی پیسې رالی کلاینټ شپږ میاشتې هم نشته تاسو چې پیسې وګټئ نو سپینډینګ لپاره ستاسو یو خو دا د وکالت پیسې بالکل برکت نه لري دی لاړې سي ګوره ولي حالانکې دونې محنت کوو خلک وایي دا ته درواغ ډېر وایست په دې برکت نشته تاسو واقعي دروغ وایي دا وکیلان دروغ وایي دا پرسپشن دی ایم آسکینګ زما کلاینټ دپاره خو هر هغه ضربه استعمالو کلاینټ دپاره ریلیف دپاره لکه هغه سچویشن به د هغې په حق کې راوستو کلاینټ به خوشحاله کوي ولې کلاینټ ستا جیب د ډک چې کله تاسو ته پته ولګي چې یاره زما موکل په غلطه باندې دی سټیل هغه تاسو ډیفنس کوئ ظاهره ده د هغوی پروفیشن دی مطلب په دې کې خو ستاسو آیډیلز غلط به جج شي نو چې غلط دی که نه دی هغه د هغه جج کار دی او د هغه بل وکیل هم اوس ګوري چې کم وکیل تکړه دی چې هغه صحیح خبره باندې څومره هغه عبور لري او یو بل وکیل چې هغه پر رایټ نه دی خو چې هغه سکلز ښه دي نو هغه به یقینا بیا هغه ګټي تاسو د دومره اوږد کیریر کې ګرچې عمر ستاسو دومره نه دی خو کیریر هم اوږد دی نو په دې کې انټرسټینګ واقعه راغلی ده انټرسټینګ واقعه د کیس سره جی ریلیټډ वो یو کیس و په هغه کې فیملی کیس و نو دا ښځې شپږ کوچنیان ولې نو دا جج صاحب ته وایي چې زما میړه خو شپږ میاشتې نه راځي نو جج صاحب ته وایي دا بچیان دي بیا د دنده پیدا کړي دومره خندا راله زه لاړم یو کونې کې ولاړم خندا نو جج وایي دا میړه چې نه راځي دا شپږ بچیان د کوم ځای راغلي ځکه پاکستان کې ښځې دغه خاوند خوشحاله نه کړو د دې باوجود د دې چې یاره د هغوی ډېر هلته به لس بچیان لس بچي تانیا جی ډیره زیاته مهرباني تاسو راغلی پروګرام کې زموږ سره دومره ښه کنټریبیوشن وکړو یقینا چې موږ به تاسو له مستقبل کوم زحمت ترکو چې تاسو راشئ او دغه رنګه په مختلف موضوعاتو باندې زموږ سره وغږیږئ ته به ما غواړې او زه به نه راځم مدثر خو به بانې راوګوري چې په څه صورت باندې موږ تانیا راوغواړو ډېر زیات شکریه ادا کوو تانیا جی ډېره زیاته مهرباني دی نن کم سوالونه وکړې ما د ماته ویلو مهرباني به وکړې ګوره ته کوم کوېسچن دی ماله دوی لیکلي دي ویورز همدې سره موږ دا خو لنډه شاندما د مینه چې واپس راشو نو زموږ سره به سینیټره صاحبه چې کوم دا هغه پروګرام کې وي سینیټره څوک ته د کومې پارټۍ سره تعلق دی او د هغوی سره زموږ ریپډ فایر سیکشن کې به موږ کم کوېسچنز کوو د هغې ټولو لپاره هېڅ چېرته مه ځئ خپل سیټونو باندې کښېنئ سټی ټیون او واپس راځو نه بس تاسو ته پروګرام نن سبا کې ستړي مه شوئ زه مدثر حسین زما سره موجود ده محترمه میجبین احسن صاحبه او زم سره نن څنګه چې ما تاسو ته وایي چې زموږ سره به سینیټر صاحبه پروګرام کې شرکت کوي نو بالکل مونږ جوین کړي سینیټر فلکناز چترالي فلکناز صاحبه ډېره زیاته مهرباني کتونکو ته ویل غواړم چې فلکناز صاحبه په شا پسې یو کال نه زه لګېدلی وم دوی کمیټمنټ کړو بیا تاسو لاړئ زمان پارک ته هغې په وجه ملاقات ونه شو فاینلي نن زموږ ملاقات شو بالکل جی ماشاءالله دې نه مخکې هم فلکناز چې زما یو دفعه تاسو سره دلته مونږ چې دی پروګرام کړی ماشاءالله ډېر ما ته یو دم چې تاسو نوم واغستلو پرون چې بلکې ګروپ کې مونږ شیر کړلو ما ته هغه انټرویو ټول چې دی هغه ما ریکال کړلو چې فلکناز راغلی او ماشاءالله ډېر یو سوفیسټیکیټډ پرسنالټي لري او بیا چې که مونږ وایو د خپل نوم سره چې یو ټکی وي که نه که هغه د سوات وي که د چترال وي یعنی پورا اسمان فخر محسوس کوي د چترال اسمان نو ډاوټ فلکناز اسې خو ظاهره ده بینګ ا سینیټر اور څومره چې ستاسو د سیاست هلې ځلې دي په هغې ټوله دنیا تاسو پېژنئ خو زه به دا وایم چې نن یو د زنانه په حیثیت باندې لږ یو خپل بریف پروفایل خپل کور کلی پیدایش بیا سکولینګ کالج بیا دې فیلډ ته د راتلو پورې لږ را سره دا چې دی ټولو نه مخکې ستاسو شکریه ادا کوم چې دا ایویټي خیبر ما له ډېر عزت راکړی دی مخکې هم زه سینیټر کلی کې جوړ شوي ټولو نه مخکې انوایټ کړي یو تاسو پروګرام کې چې ډېره مننه زما تعلق جی چترال یو بیکورډ ایریا دی چترال نه دی جی نو هغه ځای تاسو ته پته دی دا سیټي کې کم کس کی پالیټکس کوي هغې دپاره دونه مشکل نه دی ما دپاره ډېر زیات مشکلات و جی او پالیټکس کې تاسو ته پته دی پالیټکس یو داسې فیلډ دی که نه نو هغه فیلڈ کے اس خوخ نہ خوخ پسند نہیں کرتے ہیں میری پشتو تھوڑی گڑبڑ ہے جی تو میں اردو میں بھی بات کرتی اسی کا تو مزہ ہے زمانہ پختو دومره خوند نه کوي لکه تو میں جب
चित्राल में थी जी, मेरी स्कूलिंग भी चित्राल में हुई और मैंने ग्रेजुएशन भी चित्राल से की जी। किस सब्जेक्ट में की ग्रेजुएशन? मैंने जी उर्दू लिटरेचर लिया था जी। मुझे शुरू से शायरी का बहुत शौक था ननबती शेरू न और फलकनाज साहिब। पॉलिटिक्स का भी मुझे बचपन से शौक था जी। बचपन से मेरी एक ड्रीम थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, मैं रोल अदा करूँ चित्राल के ख़वातीन के लिए। बल्कि फलकना संग जहन तराल लक गोरा यो रोल अदा कवल यो खुजड़ा की दा दर्द भी कहना कि जनानो सर सदा से हालात रबान दी या न माल पकड़ दा सोच सिंगरालो, यानी कि कोर की फैमिली की सोगुद ऐसे सियासत की। ये इस तरह बात है जी, ये 1986 की बात है। उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ती थी जी। वो पीपल्स पार्टी का दौर था जी। बेगम भुट्टो चित्राल से इलेक्शन लड़ रही थी। तो मेरा चचा जो था वो पीपल्स पार्टी में था। सही। तो मेरे घर में बेगम भुट्टो साहिबा ठहरी थी जी। तो मैं छोटी थी, उनको देख के मुझे सियासत का शौक हुआ। चित्राल के पोलो ग्राउंड में उसने स्पीच की। बेगम नुसरत भुट्टो। बेगम नुसरत भुट्टो चित्राल से। नहीं जी, बेगम नुसरत भुट्टो की 86 की मैं बात कर रही हूँ। तो उन दिनों मैं क्लास 7 या इस तरह 6 में थी। सही। तो उसको देख के मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया कि उस ज़माने में आपको पता है चित्राल के लोग ख़वातीन पॉलिटिक्स का सोच भी नहीं सकते थे। एक खातून थी बेगम शहजादा सुलेमान चित्राल से, वो भी पीपल्स पार्टी में होती थी। तो बेगम नुसरत ददवी चिकम शख्सियत और ददवी चिकम यो पर्सोना क्लास कमाल। बेगम भुट्टो ने चित्राल के पोलो ग्राउंड में स्पीच की थी। तो उस टाइम मैं भी उधर थी जी, बैठी हुई थी। अगर ये इंस्पिरेशन। हाँ जी। तो उस टाइम मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी। तो ये शुरू से मैं पॉलिटिक्स का शौक़ था जी। फिर उसके बाद मैंने, आपको पता है शादी से पहले चित्राल में पॉलिटिक्स करना और बाहर निकल के पॉलिटिक्स करना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल सही। फिर मैं 2002 में मैं यूनिवर्सिटी में आई जी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर भी मैं भरपूर पॉलिटिक्स। यूनिवर्सिटी से वक़्त था चित्राल की वेले? नहीं जी, उर्दू लिटरेचर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर किया। उर्दू की खबरी को कि पुख्तो लिटरेचर में ने उन्होंने में पुख्तो की आगे ना पास जी। फिर 2002 के बाद फिर मेरी शादी हो गई जी। जब शादी हो गए फिर मैंने खुल के पॉलिटिक्स की जी। जबरदस्त। चिकम हस्बैंड मेड़ो अगर फुल सपोर्ट कवले आओ जी, उसने फुल सपोर्ट को करना। लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे लाने वाला मेरा चचा था। हाँ जी, चचा ने मुझे पॉलिटिक्स में लाया और मुझे चित्राल की प्रेसिडेंट उसने बनाए पीपल्स पार्टी के जी। फिर उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर 2002 के बाद यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, पेशावर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर बीबी शहीद जो थी दुबई में होती थी, जला वतन थी। तो उसने मुझे चित्राल के प्रेसिडेंट बनाए और मुझे 2002 के इलेक्शन में दूसरे नंबर का टिकट दिया रिजर्व सीट में। तो उस टाइम मैं सिर्फ एक मेंबर से रह गई। हाँ जी। फिर उसके बाद जी फिर मैं पॉलिटिक्स करती रही, भरपूर पॉलिटिक्स करती रही। फिर मेरा बेटा हुआ जी, बड़ा बेटा 2002 के बाद। फिर बच्चों को लेकर फिर पॉलिटिक्स करना आपको तो पता है कितना मुश्किल है। और वो भी नॉट इवन पॉलिटिक्स का हर यो जॉब भी माशूमान सारा कोर्स सारा लग। मेरी शादी भी एक पठान घराने में, सैयद घराने में हुई है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था पॉलिटिक्स को। बस मैंने तो अपने साथ जो पॉलिटिक्स से जहेज के तौर पे अपने साथ लाई थी। ठीक है जी, ढेर बहादुरी। हाँ जी, बस मैंने बगावत की, किसी के नहीं सुनी। बस एक शौक़ था मुझे, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे असम्बली में हर सूरत में पहुँचना है, हर सूरत में पहुँचना है। फिर उसके बाद 2007 में फिर बीबी की शहादत हुई। शहादत के बाद फिर मैं पॉलिटिक्स पे बिल्कुल पॉलिटिक्स से मतलब दिल मेरा भर गया, मायूसी हो गई ना। तो उसके बाद फिर आपको पता है खान साहब की शख्सियत, खान साहब की पॉलिटिक्स। फलकनाज मुंगा दत्सिंगा चितासो खबर हो कला जी जी तासो स्कूलिंग तरफ तलाश जी चिकला तासो स्कूल की वही नो। नहीं, मैं अपनी जरा आपको बता दूं ना, 2013 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की। नहीं जी 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 हाँ जी, वो तो बता दूं ना। 2013 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की। पीटीआई ज्वाइन के बाद मैं बचपन से खान साहब की बहुत फैन थी, क्रिकेट के ज़माने से। ठीक है जी। तो उस ज़माने से मैं वर्ल्ड कप के जो मैच थे, खान साहब जब रिटायर हुए तो मैंने उसको एक लेटर भी लिखा था। तो वो लेटर अभी भी मेरे पास है। हाँ जी, उसकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर थी। बीबी की शहादत के बाद फिर मैंने सोचा कि अगर पॉलिटिक्स करना है तो पीटीआई में मैं पॉलिटिक्स करूंगी। सही। तो अब आप अपने वो स्कूल का सवाल सास न दादे सेनेटर फलकनाज जी गलत उस पर स्कूल क्यों है या पर कॉलेज क्यों है नो आगा टाइम की शरीफ फलकनाज वकना शरारती व औरानी भाई कवल सजा व मिलावेदा टीचर ला तरफ न पनिशमेंट वगैरह।
मैं इस तरह थी ना कि दूसरी लड़कियों से बचपन से मैं मुख्तलिफ थी। वो जो गुड़िया खेलते हैं या दूसरी लड़कियों के जो खेल होते हैं वो मैं नहीं खेलती थी। ठीक है जी, मैं साइकिल चलाती थी, मैं हाइकिंग करती थी, मतलब मेरे अंदर एक जज्बा था ना, मतलब स्पीच करती थी, मतलब इस तरह थोड़े सियासी शौक न वो आगा शौक ना वो बिल्कुल नो मतलब लके शरारतुन मरारतुन बम न को ना शरारत और टीचर वहल महल बम न ना जी, को ना क्लास की तकड़ा वा आओ जी, बस नॉर्मल स्टूडेंट थी। न कलमा कलवा न को ना जी, ना जी। पॉलिटिक्स ऑल अबाउट चीटिंग आ, नो आगा टाइम की तासु मतलब दा सोच पैदा शो चियरा वड़ुकवालिना द खपल तरना माशुवालिना असि फलक چې ظاهر ده چې بندس پالیټکس تراشي یا ایون هر یو پروفیشن ته لاړ شي هغه کې ډیره زیاته یو جذبه وي د کار کولو. ډیرو ځګونو کې چې هغه انسان تړلې وي لکه هغه کار نشي کولای یا اپورچونټیز نه وي، ډیرو ځګونو کې فنډز موجود نه وي. نو کله داسې شی وي چې تاسو به دا سوچ کړئ چې زنانو د پاره دا وکم دلته سکول دلته کالج دلته، خو بیا د حالاتو په وجه باندې هغه کار نه کیږي، نو بیا څه فیلنګز راځي؟ देखिए जी, मैं तो सियासत में आई ही ये इसलिए थी ना कि मैं ख़वातीन जो है हमारे जो केपी के जो ख़वातीन है उनके लिए कुछ करूं। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो भरपूर मैं उनके साथ तंजीम साजी करना, उनको लेके बाहर निकालना, मुझे देख के चित्राल के ख़वातीन सियासत में आई जी। आज आप देखेंगे ना तो चित्राल में काफ़ी ख़वातीन पॉलिटिक्स में, कोई MPA बने हैं, कोई MNA बने हैं, तकरीबन 3-4 बारिश का पहला बना कतरा जी। तासु साबित तो वही ना, तो जब मैं सेनेटर बन गई जी, मेरी जो एक ड्रीम थी कि मैं चित्राल के ख़वातीन के लिए कुछ करूं, बल्कि मलकखंड के ख़वातीन के लिए, केपी के ख़वातीन के लिए, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है जी मेरा ताल्लुक़ तो PTI से है। और जब मैं सेनेटर बनी तो सेनेटर बनने के 1 साल बाद हमारी हुकूमत चली गई। तो जिस तरीके से कानून साजी करने नहीं, जिस तरीके से कानून साजी करने थे मुझे मैंने एक सोचा था मैं कर लूंगी, वो मैं नहीं कर सकी। इंशाल्लाह वो फॉर द ज़िक्र दा यो फील्ड दसे दे फलक ची दे के बस कल हालात संग भी कल बस संग भी इंशाल्लाह ना खबर अदा न दे जी। असल के बेसिकली जे हल्के सियासत कौम का ना, हल्के की सियासत की वजह से मैं इस मकाम में पहुंची हूँ ग्रास रूट लेवल से। ठीक है जी, लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी, तो आपको पता है सेनेटर का काम है कानून साजी करना और सवाबदीद फंड हमारे नहीं होते हैं, तो इस पे हमारे हल्के के लोग काफ़ी खफा होते हैं ना कि आप हमारे दो न पता न दें तासो प्रोग्राम वसातत के ना कुल हल्के खल्को ता आवाम ता दा खबरा, मतलब ये पहुँचाना चाहती हूँ ना कि मेरा काम जो है कानून साजी करना है और सवाबदीद फंड जो है वो सेनेटर के पास नहीं होते हैं। ठीक है जी, बाकी अभी इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे ख़वातीन के लिए जो भी काम हो ना कानून साजी के सिलसिले में ना, तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। सेनेटर साहब ढेर खलक दा गणी ची पाकिस्तान एवानी बाला सेनेट ची कम दे यो एलीट क्लब दे पदी की ची सूकी न हुई ता ढेर असाइशुना ये नुस्तासु तनखा मरात वगैरह कनन कौम तो पतो लगी ची सेनेटर तो समय लाएगी। देखिए जी, कनाडा टॉप सीक्रेट दे जस्ट लाइक एज। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी ना कि मुझे अपनी सैलरी बताते हुए शर्म आती है, हमारी तनख्वाह इतनी कम है। तनख्वाह का नहीं कमी थी आओ जी सही कनन कमुंगा अल्लाह कुटी पुख्तो तरफ तवाउड़ या बजुंगा उर्दू वायु या पुख्तो में रिक्वेस्ट पको लग पुख्तो से कडी पुख्तने मेहरबानी दा वक्त सही है जी, लेकिन जमा पुख्तो ढेर गड़बड़ है। एनीवेज जबरदस्त होंगे वो चितास पे गड़बड़ दगा के हालातों की स्ट्रगल कवई नु प गड़बड़ हालातों की जब भी हम पकारदा कनन सेनेटर फलकनाज सेनेटर नवा या पॉलिटिशियन नवा नो फलकनाज सवा हाउसवाइफ वा कना सबल से प्रोफेशन सा सुजान पर ख्वाह कर। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, जब यूनिवर्सिटी से मैं फारिग हो गई तो मैं पॉलिटिक्स के साथ चित्राल में एक स्कूल है सायूर्ज पब्लिक स्कूल उसका नाम है, मैं उधर 1 साल टीचर भी रही हूँ। यो टीचर बवा या यो लेक्चरर बवा आओ जी जमा फील्ड अगाओ एजुकेशन तरफ ने डेढ़ जियाता गाओ। सही फलकनाज नूर खुदा द फील्ड ची कम एक्टिविटीज विदा हुई फलकनाज पखपला या व मोर या व खोर या व खजा सिंगर यानी कि कुकिंग के पखपला कोर की बिल्कुल जी आम जनानो पशान शॉपिंग का तास पता दे जी सो की पॉलिटिशियन ही का ना अगर टूल
زیات سفر کیږي کنه او خلک وایي چې دا مطلب پولیټیشن دی دوی اپر کلاس دی یا دوی به دا نه کوي دوی به داسې نه کوي دا هغه نه کوي زه تاسو ته ویل غواړم ټولو خواتین د ستاسو پروګرام وساتت کې دا ویل غواړم کنه دا پولیټیشن کې دی دا کور ته هم ډېر ټایم ورکوي او خلکو ته هم ډېر ټایم او ذمہداري هم ډېر دی جی او زما 3 بچي دي جی ماشاءالله او 2 زامن دي یو لور دی الحمدلله شکر زه خپل بچو له اقا عمر ټایم ورکم سونه کې یو هاوس وایف ورکوي او هغوی چې هغه ټیچینګ پیرنټس میټینګ دی هغه زه په خپل اټینډ کوم او زه هغه هر څه کارونه زه په خپل کوم جی الحمدلله شکر دی زه خپل بچو نه مطمئن یم تاسو دا نه وایئ چې څه پخوئ بچو لپاره هر څه پخولی شم خاص ډیش خو بس تاسو سپیشل د ماشومانو چې کوم یو فرمایش چې بین انوایټ کړي درشونګ تاسو هغه ډیش ماشومان څه کی هغه کوي کنه فرمایش کی هغه زه پخولی هر یو څه ماشاءالله عموما د ماشومانو فرمایش د بریانی وی کنه څه مخصوص د چترالي سره ډیش زم دي نه نن سبا ماشومان خو تاسو ته پته ده ډیلیوری ډیر زیات کوي او جی لیکن زموږ چترال ټریډیشنل فود دی جی هغه هم خوښي جی هغه هم زه پخوم او د خپل حلقې د زنانو سره په رابطه کې هغوی مسلې فون کال رالو کا ټرانسفر می دی ما ته حق نه میلاویږي په سیټ برتی ده داسې مسلو لپاره او جی بالکل جی زه ډیلی بنیاد باندې هغوی سره رابطه کوم جی دا هغوی رایټ دی جی نن زه کوم مقام ته رسیدلی یم کنه هغه خواتین د وجنه چترال او چترال خواتین د وجنه چترال چې کله درنه ما سره هغې کې ملاقات شو ستاسو چترال چې کوم راغلیو خلک دلته چترال د روډ انفراستراکچر پریس کلب مخې ته یو ور ویری ووکل او ماشاءالله ډېر اګریسیولی تاسو خپل سپیچ وکړو نو هغې نه زه ډېر زیات انسپایر شوم چې ماشاءالله چترال خلکو کې دومره زیات نو ډاوټ د چترال یا د ګلګت بلتستان خلک چې مونږ ګورو نو هغه ډېر سیزن دي ډېر سیویلایزډ دي او ډېر زه به وایم چې لکه زما چترالیان په دې ډېر زیات پر اعتماده او تهذیاب او پر امن خلک دي په لږ بینګ ا وومن ظاهره ده که زنانه د کور کاري ماشومان وي پروفیشن وي خو د هغې باوجود خپل کیر هم هغې ته لکه وي که نه چې لکه وای خو دا خو یار سکن کلر مې خراب شو یار زه غټه شوم یا څه نو ځان دپاره هم ټایم وباسې یا ځان هم فټ ساتې خپل ښکلا دا چې کومه خدای درکړې ده د دې هم څه لږ خیال ساتې که نه بالکل نشته دی ځان دپاره ټایم بالکل نشته دی څه ټایم کې هغه ماته میلاویږي هغه بچ چې دا دومره سیکریفایس زه کوم د دې سره ریټرن شته یا نشته دې هغه سره زه یوز ټو شوم که نه اوس ماته پته نشته کې دا نه جي خواتین هغه بیوټي پارلر ته ځي ځان هغه مینټین ساتي ځان فټ ساتي خاوند سره جګړې مګړې نه کوي چې زه ګوره ستړې شم ټوله ورځ زه لګیا یم ستاسو کارونه د دې ماشومانو نه کوي جګړې الحمدلله هغه جګړې مین چې کوم ده په سینټ کې کوي په سینټ کې دوی همیشه د قیدي نمبر 804 تصویر راغستی یا خپل جنډر راغستی او ما چې کلم لیدلی دا نو په ډایس مخې ته سپیکر ډایس نه عموما زنانه چې څومره لکه لږ ایموشنل شي که نه نو هغوی ستاسو د لاسه ګوره ما ځان پرېښودی دی زه ځان له ټایم نه ورکوم عموما زنانه داسې دل برداشت نه جي زه کور کې ډېر زیات تنګېږم اوکې کله زه مطلب شروع نه دا زما عادت دی که نه الحمدلله شکر زه سهار مونځ له پاسم که نه هغې نه پس زه نه وده کېږم او چې هغې نه پس زه نه وده کېږم بیا شپې زه مطلب 11 تقریبا 12 بجې پورې زه نه وده کېږم او دا ستاسو څه روټین وي چې بیا تاسو پاسې لکه کور بیا کور بچي شوه حلقې سیاست شوه او بیا دا سینټ شوه مختلف هغه میټینګونه شوه څنګه ته ځان دومره انرژیټک ساتې بس دا شروع زما عادت دی خوف یا فارموله خدا میم نه جی دا عادت دی که نه بنده دا عادت جی دا ټریننګ الحمدلله شکر دی زما والد صاحب الله د جنت نصیب کړي امین بالکل هغې دا کریډیټ هغې ته ځي او د هغوی د وفات نه پس تاسو ډېر زیات چې دی او جی ماته یاد دي چې تاسو ډېر زیات لکه او جی هغه ډېر تکلیف کې وئ ډېر زیات تکلیف بالکل ځکه چې د لوڼو د پلار سره یو خاص یو هغه الله تعالی یو ډېر انسیت وي میم ستاسو واده یو پښتون کورنۍ کې شوی دی اینډ دے آر آلسو سیدس نو په کور کې تاسو پښتو وایئ که اردو وایئ که چترالۍ کې خبرې کوئ تینوں زبانیں چلتی ہے پشتو اردو چترالی او زما بچو ته پښتو هم راځي او اردو هم راځي چترالی خو مادری ټانګ دی که نه هغه هم راځي او انګلیش هم راځي الحمدلله 4 زبان تاسو پروګرام په بالکل شروعات کې وی چې یاره زما د اردو لټریچر ما ویلې دی شاعرۍ سره بم ظاهر خبر د ډېر زیات شوقي خامخا اردو لټریچر چې چا ویلي نو که نن موږ ته ووایئ چې ستاسو خوښ شاعر څوک دی او خوښ شعر هم څه دی زما پسندیده شاعر کې دی احمد فراز دی جی صحیح
نو احمد فراز ډما ډېر زیات خوښ دی هغې ډېر مطلب کتابونه زه هغه کم بوکس کې د ما سره پراته دی جی پای کې خو تاسو هغه یو شعر کتلی د شبلی فراز باره کې چې لیکلی ما خیال دی تاسو هغې اوس ما ته یاد دا پالیټکس کې زه دونه انوالو شوم که نه اوس پویټري بس ما نه هیر خو شوی فلک دی جی که مونږ د احمد فراز صاحب خبره وکړو ظاهر د هغه هم پښتونو خو د هغه زیاتتر شاعري چې دا هغه رومانټیک شاعري ده او جی. لکه زیاتتر هغوی چې دی هغه د حسن ډېر تعریف کړی دی او په هغې کې ډېره شاعري داسې هم ده چې هغې کې ډېر یو سوچ فکر دی یقینا ډېر زبردست شاعر خو تاسو دومره پریکټیکل یې چې ما ته لګي نه چې تاسو به چېرته پویټري هغه پویټري چې هغه د رومانس سره تعلق لري هغه به چېرته تاسو وایي دومره د ځان پریکټیکل کړی دی یار نو دا هغه زمانې خبرې کوم که نه ایک کم دفعه کا زمانې ذکر کې ها جی کم زمانې کې زه یونیورسټۍ کې هم جی تاسو ته پته دی جی زه یونیورسټۍ کې کله هم جی زمونږ یو هغه و لیټري کلب هلته و که نه هغې کې زه هم مطلب حصه مې اخیستې و جی هلته یو پروګرام و میوزیک پروګرام هغې کې ما پښتو سندره ویلي و که نه که نن موږ فرمایش وکړو چې هغه نو هغې کې مطلب ما فرست پرایز واخیستو که نه اوکې زه بیسیکلی چترالی یم او پښتو کې سندره مې وویلی احمد فراز حیران ہو گئے نا کہ لڑکی آپ کو پشتو آتی ہے تو میں نے پشتو میں گانا گایا تھا تو اس نے مجھے فرسٹ پرائز ملا جانا جانا اس کے بک اس نے مجھے دیا تھا تو یہ اس زمانے کی بات کہی ہے نا اینو پس بیا تاسو میوزک سیزونه پرې نہیں نہیں میوزک میں سنتی ہوں کم ٹائپ گانے زیادہ ہو رہے ہیں میں صوفیانہ کلام سنتی ہوں نصرت فتح علی خان کو بہت زیادہ سنتی ہوں نصرت فتح علی خان اور چترالی میوزک لانگ ڈرائیونگ پہ جاؤں تو چترالی میوزک سنتی ہوں شوق ہے ان چیزوں کا صحیح میم زوم سره ریپټ فایر سیکشن دی اب استای کی بونګه تاسو نه ریپټ فایر به زو کوېسچن کومه موږ بدل کې دي شي ځینې زګونو کې آپشنز درکو ځینې زګونو کې آپشنز نه نو تاسو په داغه کوشش کوئ چې کویک جواب راکړئ تاسو ریپټ فایر د ریډي اوکے میم کم یو خوراک ډیر زیات اوور ریټډ دی برګر شوارما کنه نګټس برګر اوور ریټډ دی صحیح سیکنډ کوېسچن تاسو په پرس کې هغه کم درې سیزونه دي چې هغه پکې خامخا او هر وخت پراته ما پرس کې فوراً فون جواب بھائی اور زما فون علاوه زما چارجر میک اپ سامان پکې نه نه دونه نه څه خو پکې دوه سیزونه مې یاد کړ دریم پکې کم ضروري سیز یو لپسټیک زبردست میم دریم کوېسچن پی ٹی آئی کې دا وخت څوک زیات مدبر او معاملہ فهم سیاستدان دی پرسٹر گوہر عمر ایوب خان یا اسد کیسر تینوں میں سے ایک ہاں دوبارہ بتائیں پی ٹی آئی کې دا وخت ټول نه زیات مدبر او معاملہ فهم سیاستدان تاسو ته په کرنٹ لیډرشپ کې څوک په نظر راځي بیرسٹر گوہر عمر ایوب خان یا اسد کیسر کوېسچن فرام سینیټر فلکناز عمر ایوب خان اگر چیئرمین خو خفه شي په خبره به پروګرام ته ناسي اوکے تھرڈ کوېسچن پالیټکس میں چلتے ہیں په دې دریوانه زنانه سیاستدانانو کې تاسو په خیال کې څوک ښه ډریسنګ کوي مریم نواز شاندانه گلزار یا زرتاج گل شاندانه گلزار ड्रेसिंग ښه کوي مریم نواز نه کوي هغې له خو نور خلک کوي که نه دوی په خپله کوي وہ تو 800 روپے کے سوٹ پہنتی ہے آسما بخاری کی طرف سے جواب آئے گا پھر میم کم یو سوشل میڈیا ایپ تاسو بار بار چیک کوئ واٹس ایپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یو آر آلسو ویری ایکٹیو آن ٹک ٹاک واٹس ایپ زیات چیک کوئ ځکه زماره دغه جواب بیا ډیر لیټ راکوي تاسو اوکے میم 6 نمبر کوېسچن کم یو سیاستدان هر وخت متنازع خبرې کوي شیر افضل مروت رانا ثناء الله یا قادر پټیل رانا ثناء الله شیر افضل نه کوي نه هغه ښځه مېلمنه نه یم شیر افضل باره کې آنېسټ اوپینین تاسو سره شیر افضل مروت متعلق د سینیټر فلکناز خیالات اور ریپڈ فائر میرے آج ساتھ کل کے دور میں وہ بہترین سیاستدان ہے بهترین اوکے زبردست په لباس کې کم یو لباس تاسو زیات خوښوئ یا د اغوستو خواهش لرئ مطلب اکثر ښځې وایي چې یاره دغه لباس که موقع چېرته ژوند کې میلاو شو هغه به زه اچومه ګاګرا ساړي یا لانګ کوټ گاگرا ساڑی لانگ کوٹ لانګ کوټ ما ته پته ساړي وای. ماړي شوق نشته نه 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 اوکے کم فلم تاسو په تیر وختونو کې کتلی دی مطلب ریسنٹلی کم مووی تاسو کتلی ده ایک بھی نہیں مووی زندگی میں میں نے 2 فلمیں دیکھی ہیں کون سی؟ دیوداس اور کبھی 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 اور دیوداس کبھی کبھی دیوداس
ओके जबरदस्त। उसके बाद पारो मैंने वाली। फिल्में नहीं देखी। पारो का रोल अच्छा लगा जी आपको? जी सही। देव बाबू नहीं लगा आपको अच्छा? बहुत अच्छा लगा। बल क्वेश्चन په شاپینګ کې هم څه خوښي مطلب شاپینګ لپاره څه کم طریقه استعمالوي آنلاین کنه په خپل مارکیټ ته تلل؟ डिपेंड करता है, ज़्यादातर खुद जाकर लेती हूँ। نو چې کله تاسو لاړ شئ بازار ته دکاندار سره باو تاو کوئ تکرار کوئ ډېر چې زیات. 10 روپو ولا سیس دې په 100 روپۍ راکړه؟ ډېر زیات ډېر زیات اوی خو به بیا وایي چې خدای پاک بیا فلک ناز راله. ډېر زیات. او عموما د کور لپاره شاپینګ په خپله کوئ؟ कौन सी चीजें घर मतलब के लिए? कौन ग्रोसरी या लपारा सब? ग्रोसरीज मैं वगैरह खुद करती हूँ। सब्जियां वगैरह सब कुछ मैं खुद करती हूँ। इस्लामाबाद की सब ځکه कुछ خو मैं سره खुद ټایم करती نه हूँ। کنه चतराल चतराल क्यों लाड़ से पखला हर जगह मैं खुद करती हूँ। اوکې هم دې سره زموږ ریپټ فایر سیکشن چې کوم دی هغه ختمیږي مونږ به زو دمې طرف ته مونږ به یو ځل بیا د سېنیټر فلکناز چترالی ډېره زیاته شکریا ادا کوو تاسو رالی په شارټ نوټس باندې خپل مصروف سیاسي شیډول چې کوم دی هغه تاسو پرېښودو او زموږ لپاره د خیبر ټي وي او کتونکو لپاره تاسو ټایم وویستو یقینا ستاسو په حلقه کې به په ډېر لوی تعداد کې مېرمنو دا پروګرام کتلی او هغوی ته به اندازه کې شوي چې زمونږ ریپرزنټیټیو چې کوم دا ماشاءالله څومره ووکل ده او څومره بهترین طریقې سره هغه زموږ ریپرزنټیشن کوي. ونس اگین سېنیټر فلکناز چترالی ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو. همدې سره مونږ اخلو لنډه شان دمه. تاسو هېڅ چېرته مه ځئ، زموږ سره اوسئ. ستړي مشي او ځل بیا جي تاسو ټول ته وایو په نن سبا کې او امید لرم چې زموږ څومره خبرې اترې د فلکناز چترالی سره وشولې د هغې نه به ډېر یو همت او حوصله مدثر زنانو ته میلاویږي ځکه چې ډېرې زنانه په داسې پروسس کې وي چې هغوی دا غواړي چې یاره مونږ دې فیلډ ته وځو دا کار وکړو خو هغې کې بیا ډېر خندان وي. داسې چېرته هم نشي کېدی چې یو فیلډ ته تاسو ځئ او د چا دپاره څه کار کوئ او په هغې کې مشکلات نه وي. دومره آیډیل سچویشن چېرته هم نه وي. نو کوشش دا کوئ چې کومه تاسو اراده کړې ده د یو ښه کار دپاره د هغې نه شاته کېږئ. سفر شروعات چې کوم دی ډېر ګران وي ظاهره خبر ده. فرست سټپ چې دی د هغه هېڅ کله آسان نه وي خو څنګه چې د سېنټر فلکناز او د هغې نه وړاندې تانیا بازۍ خبرې تاسو واورېدې مشکلاتو باوجود چې څوک مخکې ځي نو هغې ته ویلې کېږي سکندر. زموږ سره د سفر متعلق خبر دی چې څنګه د زنانو سفر لپاره په سند کې یو غټ ګام پورته شوی دی او ډېره ښه خبره ده مدثر د پینک بسز دا مخکې هم دوی ویل چې شروع شوي وو بلکې په هزاره په طرف ته هم ویل چې پینک بسز به چې دی شروع کېږي اپټ آباد کې او بیا د هغې دپاره هغوی سټاپس هم جوړ کړي خو هغه بیا مخکې پرسو نه شولو خو اوس چې دا کوم سټپ اوچت شوی دی د زنانو دپاره کراچۍ د پاکستان د ټولو نه په آبادي په لحاظ یو غټ ښاریه ده او هلته تقریبا زه به وایم چې 50% زنانه چې دي هغه کار کوي. نه صرف شرمیلا فاروقی ده شرمیلا فاروقی کین بیکم ا ویری ګډ بس ډرایور. بالکل. او ځکه چې د دې انوګریشن او د دې افتتاح وه نو د پینک بسز افتتاح شوې ده دا په صوبه سند کې په کراچۍ کې زموږ دپاره دا ډېره زیاته خوشاین خبره ده. هغه زنانه چې هغوی جابس دپاره ځي نوکریانو دپاره ځي که هغه د هغوی فزیکل یو کار وي یا که هغوی په بینک کې جاب کوي سکولونو کې جاب کوي یونیورسټیز کې کوي هاسپټلز کې کوي د هغوی دپاره تګ ډېر زیات چې دی هلته اسان شوی دی. دا هم ویلی شوي ده چې د دې بسیز دپاره به زنانه ډرایورز هم ګورو که د دې دپاره هغه زنانه چې دي هغوی خپل راشي او هغوی خپل ډیم اوور کړي او هغوی دا ګاډي چلولی شي نو بالکل د دې ډرایورز چې دي هغه هم زنانه لکه مطلب دا مکمل د میرمنو لپاره دی د فیمیل لپاره د دې مسافر چې څوک سورلیانې دي هغه هم زنانه او چې د دې کم بس ډرایوران دي هغه به هم زنانه. او مدثر دا اقدام صرف د سند پورې یا د کراچۍ پورې نه دی پکار ماته د سند ګورنمنټ دا اقدامات نمایشي ښکاري ماته نه لګي. الله دې وکړي چې دا چې دی لږ وچلیږي داسې د هغې وجه دا ده چې دا یو دومره ښه سهولت دی چې زنانه د دې په وجه باندې د هراسمنټ نه د حادثو نه د ډېر ذهني ټینشن نه چې دی هغه بچ کېدی شي. او ښه خبردار چې سند سرکار له الله تعالی هوش ورکو چې هغه په دې دونه موده کې څه نه څه خو یې وکړل تر اوسه پورې لکه او خدای دې وکړي چې دا سسټین شي اسلامآباد کې میټرو چلیدا کراچۍ کې د ترانسپورټ کومه غټه مسله ده او بلکې پخوا بیا دوی دا هم ویلي چې پخوا زمانه کې به چې کوم ټرانس چلیدل هغه چې کوم لاینز وو هغه دوی ویل چې اکټیو کوو به په دې باندې به چې دی مونږ ټرانس چلو خو هغه چې دی خواب خرګوش او هغه کیسې لاړې نور دغه شولې خیالي محلونو خو دا چې کوم سروسز دي د پینک بس سروسز زه وایم که ګورنمنټ دا نشي اوچتولی په خپلو اوږو دا وزن نو پرایویټ خلکو ته دې ووایي یا داسې پرایویټ شعبه کې دې دا ورکړي خو دا سهولت دی د زنانو دپاره پاکستان په هر لوی ښار کې پکار دی چې موجود وي. دې لپاره پکار ده چې په ګورنمنټ کې کم زنانه ناستې دي په پارلیمنټ کې څوک زنانه ناستې دي هغوی اواز پورته کړي او د خپل فیلو چې کم زنانه دي د هغوی لپاره داسې قسمه سهولیات یا که داسې نه وي نو پبلک ټرانسپورټ کې هم پکار ده چې
لپاره جدا ځګونه کتل اسلام آباد میټرو کې د ښځو په سیټونو باندې سړي ناسي او ښځې چې کوم دي اکثر پکې بیا ولاړي نو دا ډېره مې بي بي آر ټي پېښور کې هم دا صورتحالي په کار ده چې دې حوالې سره کم قوانین دي په یې باندې سختۍ سره عمل درآمد وشي خو چې صرف د زنانو وي بس که نه نو که په هغې کې هغه یو بل سره په یو سیټ باندې درېیم ناست دي نو هغوی ته دا نه وي که نه دې کې چې اوس کوم پارټیشن دی نو هغې کې هغوی ته یو دا دغه چېرې بس دی روان دی موږ ولاړ یو بریک شي یا څه شي نو یو تاسو ته پته او بالکل هغه جنګېدو دغه نه بل لري شي مخکې به ځو پاکستان کې تاسو ته پته را چې سیاسي بنیادونو باندې مقدمات ډېر زیات جوړیږي ډېر خصوصا د 9 مئی نه پس چې کوم مقدمات جوړ شوي دي نو د هغې متعلق به هم تاسو ته پته وي چې د کورټس له طرف نه بار بار په دې معامله باندې غږ پورته کېږي چې تاسو دا مقدمه په کم بیس باندې جوړ کړې ده نن زه سپریم کورټ کې وم او هلته ما وکتل چې د ملټري کورټس متعلق د کله د کیس سماعت کېدو نو په دغه موقع شپږ کسیزه بینچ د جسټس امین الدین په مشرۍ کې سماعت کوو ججز وی چې یاره موږ ته تر اوسه پورې د مقدماتو په میرټ باندې خبره نه ده راغلې یا د فوجي عدالتونو له طرف نه کم 20 کسان چې وو هغه رها شوي دي دا پته نه لګي چې هغوی ته وکیل ورکړی شوی و که نه هغوی ته ججمنټ چې کوم دی هغه آن ریکارډ نه دی یعنې کوم پروسیډنګز شوي دي ملټري کورټس کې د هغې ججمنټ ریکارډ نه دی همدې سره تړلی یو خبر دی انټرسټنګ خبر دی د بهارت نه راغلی دی په هندوستان کې د پاکستان هم زیات حالات خراب دي په هندوستان کې په یو سپي باندې مقدمه درج شوې ده بالکل حقیقت خبر دی اف آی آر درج شوی دی د کوم فوټیج تاسو ته په نظر راځي دا د بهارت آندھرا پردیش ریاست دی چرته چې یو سپی راځي او هغه یو ځناور دی یو پوسټر را لري کوي نو په دې باندې د مقامي پارټۍ له طرف نه دا چې کوم دا پوسټر دی دا د آندھرا پردیش د چیف منسټر جګن موهن ریډي دی نو چې کله دا پوسټر لري شي او دا ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوله نو د دغه پارټۍ چې کوم ورکران دي هغوی په دغه سپي باندې مقدمې درج کولو لپاره پولیس سټیشن ته تللي دي بیا پراپرلی پولیس طرف نه اف آی آر درج شوی دی او په دې باندې بیا په سوشل میډیا باندې ډېر بحث هم شوی دی دا خبره شوې ده چې ګنې د دې په وجه باندې مطلب داسې قسمه کیسز په وجه باندې په جوډیشل پروسس باندې ډېر خندا پسې کېږي او دغه سپی پسې پارټۍ پسې خو نه دی تړلی نه 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 پارټۍ پسې نه دی چې دا د هغوی د پارټۍ سپی پاکستان او کې راغلی د پارټۍ پسې به تړلی و نه آی ډونټ تھنک سو چې که پاکستان کې و د هندوستان ډېرې عجیبه عجیبه خبرې دي خپل ملک خلکو ته هسې داسې ښکاري او ته زما په مخ کې خو بالکل د انډیا ښه مه وایه ځکه چې په ما ښه نه لګي خو دا ده چې که دا هغوی به دا ویل چې دا د فلاني پارټۍ دی راغلی او دا زموږ بینر چې دی دا چې دی وشلولو یا ډېر څیزونه داسې وي نن سبا د سوشل میډیا دور دی مدثر نو نن سبا خلک یو داسې کار کول غواړي چې هغه انهونه وي چې هغه وایرل شي او هغه چې دی خو زما په خیال داسې خبرې چې کومې هندوستان سره نور هم ډېرې بالکل ډېرې زیاتې خبرې دي خو زموږ د پروګرام وخت چې کم دی هغه سر ته رسي مجبین صاحبه ستاسو ډېره زیاته مهرباني زه شکریه ادا کوم د تانیا بازۍ صاحبه چا چې پروګرام کې نن زموږ سره شرکت کړی دی د نه علاوه زه شکریه ادا کوم د سینیټر فلکناز چترالي چا چې پروګرام کې زموږ سره بھرپور شرکت کړی دی د ومن رایټس لیجسلیشن متعلق هغوی خبرې کړې دي هم پتلو کې به موږ ستاسو لپاره یو سندره چې کوم ده هغه پلی کوو تاسو به سندره ګورئ موږ له به اجازت راکوئ سبا به بیا ملاقات کیږي الله پامان